یو بادشاه و هغه خوب ولید یو تعبیر والا راولی چې ماله د خوب تعبیر وباسي نو معبر یې راوستې د خوبونو تعبیر وباسي ډېر ماهر تعبیر والا و وی بادشاه سلامت تاسین خوب لیدی ما داسې خوب ولید چې زما نه ټول غاښونه خوب وینم چې ما نه غاښونه ټول په ځمکه پرېوتل د خولې نه مې غاښونه لاندې په ځمکه پرېوتل هغه وی ښه دا خوب دی وی وی ستا بچي ستا ښځه ستا نوسي ستا اولاد به ستا مخکې مري هلکه سخت تعبیر دی که نه دی ښځه به دې مخکې مري بچي به دې مخکې مري اولاد به دې مخکې مري نوسي به دې مخکې مري خو چې دی ورته وی بادشاهان خو ظالمانه مې سترګې وپړسېدې جلات ته وې په توره تې را سر وه د خدای بیخ وباسه په لوی غم کې واچولم په لوی ټینشن او پریشانه کې واچولم هغه ژوند به څه ژوند دی چې زما مخکې زما بچې مري زما نوسې مري زما ښځه مري زه یا تیل توقه پاتې کېږم خپلو وزیرانو سره ووتې را سر ډزې ورکه سر یې ته قلم کړ وی بل راولی چې تعبیر وباسي تعبیر خو همدغه ټیک و چې بل یې راوسته وی وایه داسې خوب مې لیدلي چې ما نه ټول غاښونه په ځمکه پرېوتل د دې څه تعبیر دی وی صاحب تعالی به خدای په ټول خاندان کې ډېر اوږد ژوند درکوي که خیر انشاءالله مبارک شه تعالی به خدای ډېر اوږد ژوند درکوي ډېر اوږد عمر به دي که خیر د ټول خاندان کې به سته عمر زیاتي وی دې ته تعبیر والا وی خبره همغه چې ستا عمر زیات شو د ښځې نه خو ښځه د مخکې به مري که چې ستا عمر د بچو نه زیات شو بچي به دې مخکې مري که چې ستا عمر د ټول خاندان د نوسو نه زیات خو نوسي به دې مخکې مري یعنې خبره هغه ده خو تعبیر مزیدار شو د خبرې انداز مزیدار شو خبره په داسې انداز وکړله په داسې انداز چې هغه پې مطمئن که خبره هم بغه وخوا پې خوشحاله شو وی دله ته انعام ورکې انعام دې ته وی تعبیر وی خبره هم هغه حکمت ښه شی دی چې چا کې حکمت وي د حکمت ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه خلق د خدای لارې ته په حکمت راوبله بعضې علما وایي چې دا موعظه حسنه د حکمت عطفي تفسیر دی ښکلې طریقې سره او څوک وایي چې نه حکمت جدا شی دی موعظه حسنه جدا شی دی دې تفسیر نه دی یو سړي ته وی ارور الله راپاسه که نه مړه چکر در باندې ولګوم لږ راپاسه یو د بهترین ما سره ابزر در سره پاسي څه وکړمه ته خو په سرورو په قلار ولا داسې په سر باندې لاس راکاږه په لاسونو ولا لاس راکاږه بانګې وي منزله ځو کړه دا اوس حکمت شو ما دا باندې خپه کېږي ځان له چې کوم شیخ خواخم تعلم خواخم خو په طریقه په قلار او که ته ورته وایې ناست دی مری دې د ژوند راوړي دي که نه مې بې غیرته لمانځه وخته نو بره په تماچه راولي ستا ما سره سري تا مسلې زړې کړې په طریقه بې طریقې نه دې ته حکمت وایي په داسې یو بل مثال به هم درکړم یو بادشاه اعلان وکړ بعد دې نه پس به یې ښځې له سرو زرو کالي نه اچوي سره زر که کمې ښځې د سرو زرو کالي واچول ښه به ني اردیننس اډر ښځې سره کم ځای پرېږدي چې بل اوس ګوري اوس ښځې بنګړې اچولې دي نتکۍ متکۍ ګوري لوڼو اچولې دي وزیرانو ښځې چې کوم ګوري وایي ما خو اډر کړی دی اوس د ټولو وزیرانو مشیرانو اسمبلی ممبرانو د ښځې بچي لوڼه انګیندې چې څومره دي خورده ټولو سره زرې کالي چا سره به جګړه کې اوس کم به جیل تا چی اوس که خبره سخته خو انقلاب درته جوړېږي بادشاه نه دی کوزی میټینګ یې راوغوښتو ما اډر کړی د ما خبره ولې نه منلې کېږي صاحب ستا کور کې منلې کېږي مونږ په ښځو ډبې وزیران خو بیا په ښځو کمزوري مې خفه کېږي ما مونږ په ښځو ډبې مونږ ویلی شو ورته مونږ لور ته ویلی شو چې مه کوه تا کور کې نه دي څوک صاحب دا حکم دی واپس والا ته دې څوک عمل نه کوي وی نه دا خو زما بېعزتي ده چې خپل حکم واپس والم نو چې حکم واپس نه لنو عمل پې نه کېږي جنجال جوړ دی مونږ خو نشو ویلی اوس به زه خپله ښځه جیل کې اچوم زما خبره نه مني لور به جیل کې اچوم زما خبره نه مني یا به کور کې جګړه جوړېږي څه به کوم وی زه خو اډر خپل واپس نه علم دا خو زما بېعزتي را یو وزیر صاحب ډېر هوښیار وی صاحب زه راته یو چل ښیم
ته خامخا دا سرو کالی بندول غواړې یو نو که ته داسې وی چې کالی ما چوي نه بندېږي. حکمت ورته اوس ښایي وی دا اعلان وکړه چې کومه ښځه ښکلي نو اسم ولا الله حسن ورکړی دی، خشته مخ خشته ساخت او خشته ډیزاین ولا خدای ورکړی دی، د هغې کالو ته ساجد دی هغه دی نه اچوي. او چې کومه بدرنګی نو خیر دی کا پې ځان ډولې کوي نو کالي دی واچوي. ښځه ځان ته بدرنګه چاته وایي؟ هره یوه وایي چې د جنت حوره خو زه یم، هره یو وایي چې خشته خو دی. وی خشته ښځه به نه چې پابندي شوه او چې کومه بدرنګه دی ډولي نو په کالو ځان ډولي کې هغه دی واچوي بس ټولو کالي پرېښودل. ښځه وایي چې زه بدرنګ یم خو اډر چلو که چې چا چولي دا بدرنګه ګوره که برابر نه ده که ګوره داسې ده ټولو کالي پرېښودل. دې ته حکمت وایي. د دین دعوت هم چې چاله ورکې د حکمت مطابق به ورکې. دین کې مداهنت به نه کې. ګورې د حکمت دا معنا نه ده چې حق نه بیانوه، د حکمت دا معنا نه چې حق پټوه. دې ته مداهنت فی الدین وي دا بیا ګناه ده. حق به نه پټوې، حق به بیانې. یو سړی عقیده خرابه ده ویلی شي ورته، یو سړی عمل خراب دی، اخلاق خراب دی، خود طریقه یعنی اصل دین کې با اس قسمه گنجائش نه پرېږدی ابا بیانې. اصل دین او اصل د شریعت احکام ابا لازما بیانې. خو د هغې دپاره چې کومه طریقه تا ته الله پرېښې ده چې طریقه وله ته ګوره نو هغه طریقه کې ورسره داسې چل وکړه چې پښتانه وایي نه سیخ وسوځي او نه کباب. بس دی معنا شو، دا د حکمت معنا شو. مارم مړ شي الله ټایم ماته نه شي. نو ابراهیم علیه السلام څونه ښکلې خبره کوي. اوس چې کم عالم کم انسان قرآن ښایي دا هم د پیغمبر په مشن دی، او چې کم بیا حکمت ښایي نو څوک حکمت نه سنت مخلي. ما ووایي تاسو ستاسو د پوهې دپاره اسانه خبره مې وکړه. ګورې دې کې مونږ طالبانو ته ډېر اوږدې خبرې کوو. ویزکیهم او داسې پیغمبر الله پیدا که چې د دې خلکو دن باطن صفا کی. تزکیه د باطن عقیدې سره هم تزکیه د باطن راځي، پټ شی دی. او اخلاق علم الاخلاق یا د تصوف کې دا زمونږ نیکان صالحان بزرگان خلکو ته ذکرونه اذکار ښایي، دې سره هم باطن صفا کېږي. زړه سره بالکل رسول الله مبارک فرمایي چې د زړه زنګ کېږي او د زړه صفایي د الله په ذکر کېږي. څنګه بچی غواړي قرآن بلولي آیتونه بلولي ابا خلق به پې پیږي په قرآن حکمت به ښایي او ورسره به د خلکو د دننه زړه او د باطن د دماغو صفایي به راولي. دا کار چې څوک کوي دا د رسول الله مبارک په مشن او په طریقه روان دی. بیت الله جوړ شو، داسې بیت الله جوړ شو چکر یې ته و طواف یې ته وکړه چې د هغې دوه دروازې وې او دواړه ځمکې سره پیوست وې. په یو به خلک ننوتل په بل به وتل، چت پې نو. داسې بیت الله جوړ، چت پې نو. د ابراهیم علیه السلام دغه بیت الله چې اسماعیل علیه السلام جوړ کړو قرآن شریف کې الله د دې ذکر کړی دی. دا څه موده و د هغې نه پس دا روان شو. زمانه تېرېږي خامخا. هغه زمانه کې اوس سیمټ هم نه ماربل هم نه وي او دا وادي د یو خوا غر دی بل خوا غر د غرونو منځ کې چې سیلاب راشي هم په دې به راته. نو بیا روان شو. نو بیا یو قوم د عمالقه هغوی جوړ کړه. د هغې نه پس بیا جرهم قبیله و هغوی جوړ کړه. د هغې نه پس بیا بله قبیله و قصی هغې جوړ کړه. د هغې نه پس بیا قریشو جوړ کړه. او قریشو چې کله جوړو نو دغه وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا پیغمبر شوی نو نبوت نو ملو شوی. تاریخ ما د پیغمبر علیه السلام مبارک د سیرت په بیان کې تاسو ته ویلی دی، درته نه وی. صرف دومره ویم چې هغې کله جوړو نو په حجر اسود جګړه جوړه شوه. د یو قوم مشر وی زه به اکدم، د بل قوم مشر وی زه به اکدم، د بل قوم مشر وی زه به اکدم. دومره جګړه جوړه شوه چې یو بل پسې پام سیدل او هغې چې به قسم خوړه نو سخت قسم به یې چې وینه به یې راوړه په هغې کې به یې لاس ومنډل. د هر قوم مشر وینه راوړه په لوښي کې او لاس یې پکې ومنډه. دې کې به دې ته اشاره وه چې ما په وینه کې لاس دا دې ګنده کړی دی
وینې به تویم خپلې ما پردی خو دا کار به کوم. نو جنګ جوړ شو. اخره کې بعضې مشران هغې وی ګوره جګړه مه کوئ. نه یو ځای اکدم زه وی ښه سار وختي دي چې جومات ته څوک راغی اختیار به غلول. بس فیصله په دې شو. نو څوکیداران یې کېنول. نو سار وختي لومبې جومات ته محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم راس. لا پیغمبري نه رمیله نه د حضور پاک به خلکو ډېر قدر کو خیال به یې ساته. ټولو چغې کړې جاء الامین جاء الامین. د نبوت نه مخکې به ورته خلکو امین وی امانتګر. ډېر خیال به یې خلکو ساته ډېر قدر به یې کو. وی هغه امانتګر راغی. نو حضور پاک دونه هوښیار و چې ټول مشران یې راغونډ کړل او یو څادر راوړی. نو څادر یې راوړه هغه یې په ځمکه خور کو. نو په خپلو مبارکو لاسو یې حجر اسود راواخیست او په څادر کې یې کېښود. او سردارانو ته وی څادر پلو نه ونیسئ اوچت کې د ټولو به پکې حصه وشي. نو ټولو ګوټونه او پلو نه ونیول څادر یې اوچت که. نو چې اوچت یې که نو رسول الله مبارک هغه حجر اسود په خپلو مبارکو لاسو راواخیسته او په هغه مشرقي ګوټ کې یې کېښود. څونه هوښیاره فیصله ده. ټول خوشحاله شو. قسمونه هم خوړلي دي بس اوچت هم که که زمونږ پکې حصه راله. او دا کار الله د ښکلي مبارک پیغمبر نه واخیسته. نو حجر اسود د انسان د سر عمره تقریبا یو کاڼ او حدیثو کې راځي چې دا د کان اشد من اللبن د سپیو نه تک سپینو زیات د پیو نه سپینو. سودته خطایا بني آدم د بني آدمو ګناهونو تور کړی دی. چې سړی ورته مخامخ ودرېږي او استلام ورته کوي نو ځان ته دا ګناه راکاږي لکه مقناطیس یې ځان ته اوسپنه راکاږي. تر دې حده پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ویره دې حجر اسود به د قیامت په ورځ باندې سترګې نظر به پې کوي. د دې بس ژبه خبرې به پې کوي. او چې چا د استلام کړی دی په صحیح طریقه په حقه دا د خدای د رضا دپاره د بوتانو په طریقه نه د پیغمبر په نقش قدم د هغه په ښودلې شوې طریقه نو دا حجر اسود به د قیامت پر ورځ د خدای په دربار کې هغه له سفارش او ګوی به کوي. او یو حدیث کې راځي چې الحجر الاسود یمین الله فی الارض چې دا حجر اسود په مخ د ځمکه داسې دی په دې ځمکه کې داسې فرض که لکه د خدای لاس چې پروت دی. د خدای خدای زمونږ په شان لاسونه نشته دی چې زمونږ په شان پنځه ګوتې وي. هغه د الله شان سره چې څنګه مناسب وي هغسې به خو دا یو تشبیه ورکوي یعنی دا یو مثال ورکوي چې لکه حجر اسود د دې لاس یوړو داسې زړه کې راوه لکه چې ما رب العالمین له لاس یوړه چې دا مې ښکل که لکه چې د پروردګار لاس مبارک مې ښکل کړی وي. دې وجې نه زه خلکو ته ویم هلته خلک زور لګوي په حجر اسود په ښکلولو باندې. یو بیړه یو ټیلې ښځې د سړو نه مخکې کېږي او سړي د ښځو نه مخکې کېږي. دومره زور لګوي چې ګناه پکې د خلکو نه قسم په خدای وشي. ځکه چې ټیل کې او بل مسلمان له دیکا ورکې ضرر دی. لا ضرر ولا ضرر بل مسلمان ته به ضرر نه رسې. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. په ژبه او په لاس به مسلمان ته ضرر نه رسې. نو یو خو مسلمان ته ضرر شو. نمبر 1. نمبر 2 ښځې بیا پکې راشي. هغه ښځې م زور لګوي. ته خپله سوچ وکړه چې په یو ځای باندې ښځې او سړي ګډ وي او یو ځای له ځان رسوي یو بل سره جنګېږي او که نه جنګېږي. بلکل د ښځې او سړي وجود داسې جخت یو بل سره جنګېږي. جخت یو بل سره داسې جخت قسم دی زه درته نشم ویلی بې ادبي دي معافي حیا راله راځي. یو بل سره جخت دا وجودونه جنګېدلي. ښځه م زور لګوي چې حجر اسود ته ځان ورسوم او سړی م زور لګوي چې حجر اسود ته ځان ورسوم. د ښځې نه لوپټال ته پروتي سر ویښتې ببري او چې ګیره شي چغې وباسي بیا ښځې داسې چغې وباسي داسې چغې ځینې نېکبخته چا درته وایي چې اوس راځه دې منځ له بیا نه ورتلی شي او نه ورتلی شي او چې ښځه خو کمزوری شی دی نو چغې وباسي. یو ډېر لوی عالم نوم یې درته نه علم وفات شوی دی. ډېر لوی شیخ الحدیث و ډېر لوی مفسر و ډېر لوی عالم. تاسو ټول پېژنئ خو دې نوم د تاسې نه اخلم. وفات شوی دی. ما ته وی مولانا دلته راشه وی کور والا یادول وی د پلان کې مور راته وی چې حجر اسود را باندې ښکل کړه. وی مې چې ګوره ښځو له ښکلولو وی چې نظر راغلی مو زه به دا ته حجر اسود به مې نه ښکل کړی او ځم به مجبوره شو.
داسې چل به کوو خو ما پسې راځه چې سړو سره مو نه لګي او حجر اسود هم پکې ښکل کړي وایي دیکې مې کې مې ډېرې ووالی خوا دې خوا ځان مې ور ورسو او دا مې ځان نه ور مخکې کړه خو ډېر زیات خولې رانو بی دی او حجر اسود ته مې دا سر ولی ونیو پاک هغه داسې له سپینو زرو کاسه کې بند و مګر چې عمالقو یو وخت یې حمله کړې وه نو ټوکلی شوی هم دی ټوکړی دی هغه ځان له یې اوږده قصه ده نو داسې د سپینو زرو یو کاسه غوندې جوړه کړې ده نو هغې کاسه کې دننه دا حجر اسود دی نو سړی چې هغه سپینو زرو کاسه کې دا صفت دی که لاس خولمي نو پې ښویږي نه غاړه ونیسي او سر ور دننه کړي نو سر پکې ګیریږي نه خولو دی په داسې طریقې جوړ کړی چې شونډې هماغه د حجر اسود مبارک هغه کاڼو ته ور رسېږي او په مشکله وی سر مې راواغېسته غیله اوسه په ډېر تکلیف او پاکاسه کې مې ور دننه کړ وی بیا چې راوتو چې راوځي ځان له مسله ده راوتل په ډېر بې تکلیفي هغه د بیت الله ویخله وختو سره زور ورکې راوځې به ځان سره پنځه شپږ چې د پسې ولاړ یې غم لرې لاړ شي وی په ډېر تکلیف مې دا ځان راوویسته مې چې د دې ښکل کو سپېش او کار خو ځان مې راوویست چې بلډینګ ته شپې رالو ماسخوتن لمانځه نه پس نو ما خو په حجر اسود ښکل کړی و مې څنګه خوند یې درکړه حجر اسود دې ښکل کړه که نه وی ما کوم دی ښکل کړه و خدایا په کنځلو شم ستا هغه داسې داسې کړي ما له دې بې خویس خولې خولې ور ورسولې سر مې د لونې په کاسه کې مې ور دننه کړه او بیا دې م ښکل نه کړه زه دې برباد کړم او سر مې د لونې ور دننه مې کړه او بیا دې م ښکل نه کړه وایي ما ته وایي چې زه خو دې پرېښودم بله ښځه دې ونیو او سر دې وله ور دننه کړه ما خو راته چغې وویلې چې ما زه دې پرېښوم هلته دې بله ونیو او سر دې ور دننه کړه یا خدای پاک دا لوبې م پکې کوي زمارونو چې دا لوبې حجر اسود کې کېږي رښتیا ووایه داسې حجر اسود ښکلول به ثواب لري دا ټیل او ټال او ښځې زنانه کوم ځای ما خپله یو ځل یو زنانه ته مې اردو والا زنانه وه مخکې ولاړه ما یې ګوره خورې ګناه ده ناروا دي سړو په منځ کې ورتلل مه کوه وی خواش ہے کن آپ ہٹ جائیں یہاں سے گناہ ہے تو آپ ہٹ جائے او خدای دې سره وسکے بس میں ټیک د تخت ټیک به غلطه ویم په ملتزم کې چې کم د حجر اسود او د بیت الله مبارک د دروازې د ایسه ده دې ته ملتزم وای د دعا د قبلېدو ردینه قیمتي دی بل نشته ملتزم هلته کې چې سړی لاړ شي ودرېږي لاسونه اوچت کړي بیت الله شریف ته دروازې ته نو هلته خلک جاړي او دعاګانې کوي بې اختیاره سړي ته ژړا ورځي کله دا ښې مخه او کله ګس مخ قسم په خدای ښځې راشي په دا ترخ کې دې راننوځي خو یې ښه دی ثواب له راغلی که رسم له راغلی رواج له راغلی د دوو سړو په منځ کې به راشي په دې ترخ کې به دې ځان را ته به یې ګنې سړی دی چې وګورئ به ښځی اوس بیا په خود به اخوا کېږي چې کوم سړی د خدای نه یریږي د ښځې نه ځان ساتل غواړي بیا د بیت الله په خوا کې نو بس بیا ځای به پرېږدي یعنی که نه پرېږدي نو ښځه د سره جوخته ولاړه څه به کوې زنانه و په دې د زنانه نه خفه کېږي ولې زنانه له خدای جنت ډېر په اسانه ورکوي سړو ته جنت ګټل ګران دی او زنانو ته جنت ګټل ډېر په اسانه دی بس ٹھیک تھا نہ حضرت ام سلمی رضی اللہ تعالی عنہ د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تپوسو کو وی دا طواف کوم خو بیمار ما وی توفی من وراء الناس وانت راکبا وی دا خلقو نشاعت طوافو کا پسور لے ہو کا خیر او امهات المؤمنین بیبیانې و چې کله بیت الله ته دننه ننوتې دی سړو سره یو ځای نه انتظار به وکړو چې سړي به راووتل بیا به ور دننه شي نو حجر اسود زه خلکو ته وایم چې لاول خو شریعت دا دی که چاته ضرر نی ښځو سره ټیل پیل نی نو ښکل کا او که نشي ښکلولی نو د لرې ځای نه لاس والا یو څه ښکل کا که دام ګرانئ نو د لرې ځای نه یو کونټۍ والا یو څه هغه ښکل کا که دام نی د لرې ځای نه لاسونه ورته مخامخ کړه د استعلام شو لکه راوله لکه چې ما په حجر اسود د پاسه یې ښودلي وي نو چې دا څوک وکړي او د الله د رضا لپاره او په دین توحید باندې مشرک نی منافق نی نو قیامت پر ورځ دا حجر اسود به جبی او سترګې به دې انسان له به ګوی کوي
نو زم چې رسول الله مبارک فرمایي داسې ده لکه د خدای لاس داسې دګ وره په خپل نو چې د خدای لاس خپل کې نو نسوار به پکې بیا چې سیګریټ به په بیاس کې چیلم به په دې خوله بیاس کې کنزل به په بیا کې بدرت به په بیا وې د خلکو مور خور به په بیا کنځې بیا د دې خولې لږ احتیاط وکړه دا خوله پاکه شوه دا حجر اسود سره جنګېده د دې خوله لږ احتیاط وکړه د دې لږ خیال وساته هسم کنزل سپکه بده دا ګناه ده دا جرم دی نو حجر اسود پکې کېښود طواف هم دغه دی نه شروع کېږي او په دغه دی خلاصېږي نو چې کله بیت الله یې جوړاو نو قریش ورسره دا چل وکړو چې دروازې اوچته کړه اوس د دروازې لاندې درشل دومره اوچته ده چې بنده لاس اوچت کي داسې یو ډیپه ده په هغه ډیپه چې ودرېږي او بیا هم لاس اوچت کې زه چې لاس اوچت کړم مثلا نو دا څنګه دغه د لاس دا پنجې ورته رسېږي دا ګوتې دا ورته رسېږي دونه لاندې درشل اوچته نو دی ولې لاندې دروازه اوچته کړه د دې د اخوا خو مسلم شریف کې حدیث بخاري شریف کې مشته چې څوک هم خوښ یې به داخله و چې څوک هم نه خوښ نه به داخله او جزمه کې سره پیوسي نو بیا خو نږدې هر سړی ور دننه کېدی شي او دروازه یې موله یوه کړه قریش او حلال مال به سره کم نو حتویم د بیت الله څه د هغې اعتبار کړه لږ غوندې ځای حتویم هغې اعتبار دا چلی و